مقدمتون هر کله چې فارغ شو مصنف رحمه الله د خپل دیباجی د خطبینا شروع یو کړل په مقصود د کتاب کې بیا مداویلیو چې مقصود اصل کې درې مقاصد دي فند معانی او فند بیان او فند بدی دا فنون ثلاثه دا د علم بلاغت مقاصد دي. خاتمه چې کمادنو هغه به دې روس تراوړي هغه د علم بدی حصہ ده د چا د علم بدی حصہ ده مراړوي ما اوس په کم ځایګل او په اخره کې د خاتمه راوړي نو خاتمه دا مستقل حصہ او مستقل مقصود نه ده بلکې دا د علم بدی حصہ ده د علم بدی حصہ ده. نو مقاصد هغه فند معانی شو فند بیان شو فند بدیع شو ورسېده. دا مقدمه چې کومه ده دا مقصود نه ده او دا د مقاصد د لپاره موقوف علی ده شریاره د مقاصد د لپاره موقوف علیه ده په خپل دا مقصود نه ده ځکه مې درته وویل چې مقاصد خو درې دي کنه فن معانی فن بیان او فن بدیع نو دا به د ذکر کوي ها او په دې کې وجه حصر هغه هم تا تخکاره ده په دې کتاب کې چې څه دي نو خالی به نه یا به مقصودی یا به موقوف علیه د مقصود د پاره نو کا مقصود نه بلکې د مقصود د پاره موقوف علیه او ضروری شی وي نو دغه ته مقدمه او کجره مقصودی صحیح نو بیا به خالی نه یا با په هغه سره په کلام کې حسن ذاتی راځي یا حسن عارضی نو که حسن عارضی راتلو نو فند بدی او که حسن ذاتی وسر راتلو نو بیا به خالی نه یا با په معنا مراد کې چې کومه غلطی یعنی کلام به د مقتضا د حال سره برابرېږي په هغه کې هغه حالات به کې ذکر کیږي چې په هغه سره به کلام د حال له تقاضې سره سمېږي دغه ته فند معانی وایي راځي بدل او یا به پکې یو معنا په مختلفو طریقو راوړل وي نو دغه ته ویل کېږي فند چا بیان او مې ته وی چې خاتمه چې کومه ده نو هغه د چا حصہ ده د علم بدی حصہ ده چرته به دغه ځای خاتمه په اخره کې راځي اول به نشته پاګل سره څه خبرو کې جلکا ها خاتمه شته ها او دغه ځای به چته لیکلي خوشته به او به منه غم مکوي وای نشته به دا دې ستاته نه وای چې دا خاتمه صحیح شو جی بیا یاد ساتئ چې مقدمتون کې څو مباحث یاغه تا کوم مختصر خو به پاڼه راډه کړی دا اته کوم یو بحث نحوی اغا دا چې دا مقدمتون خبر د مبتدا محذوف دی هذه مقدمتون او یا مبتدا محذوف الخبر د چې مقدمتون هذه یا مقدمه ما هي مقدمه څه دا ترکیب نحوی دیم بحث وکي بحث نحوی نه علاوه بحث صيغوي دی ها صرفي چې وته
دا مقدمه د څه صيغه ده؟ نو دا د اعتراض او د جواب په صورت کې ووایا چې ته پې ورسې. سوال دا راځي چې بھئی دا مقدمه د څه صيغه ده؟ یا به دا صيغه وي د باب تفعیل د اسم فاعل واحد مؤنث، مقدمتون، مقدمتان، مقدمات، او یا به دا صيغه د اسم مفعول وي د باب تفعیل نو مقدمتون. څه نو کله صيغه د اسم فاعل شي مقدمتون شي، مقدمتون څه مخکې کون کی، مقدمتون معنا مخکې کون کی، بل لرا متعدی ده، بل لرا مخکې کول. نو په دې باندې دا اعتراض ده چې دا مقدمه دا په کتاب کې په خپل مخکې ده، دا خو د مقاصدو نه په خپل سره مخکې ده، د خو بل څوک مخکې کړي نه دي، په خپل په کتاب کې اول د مقاصدو نه راغلي ده. نه پوهېږئ په خبره؟ او کچری دا صيغه د اسم مفعول شي مقدمتون، دې معنی بیا څه ده؟ مخکې کړلی شوي، مخکې کړلی شوي. نو مقدمتون مطلب خدا شو چې دا بیا مخکې کړلی شوي ده، یعنی دا تقدم دا مخکېوالی خپل حیثیت نه دی، خو لکه په زوره چا را مخکې کړې ده. په کتاب کې دا مقدمه بیا اول ذکر کول د مقاصدو نه دا پکار نه لکه خیال دی. مقدمتون مخکې کړلی شوي، نو څه لازم شو؟ تقدم جعلي، چې دا مقدمه کني په جعل د جاعل سره را مخکې شوې ده، چا را مخکې کړې ده، او خپل مرتبه یې چې کوم ده نو څه نه ده مخکې کول نه دي، بلکې د دې خپل مرتبه کني دا ده چې دا د مقاصدو نه وروسته ولیکلی شي. دا اعتراض شي. پوه شو؟ نو لازم شو په صيغه د اسم مفعول کې تقدم جعلي. تب جواب کې په دواړو شقو سره یا خدا صيغه د اسم فاعل مقدمتون معنا مخکې کون کی، بل لرا دا صيغه د اسم فاعل خو تاوی چې دا خو بل نه د مخکې کړي په خپل مخکې ده، دا اعتراض. نو جواب به وکړي چې دا باب تفعیل به مونږ نقل کو باب تفاعل ته، مقدمتون په معنا د متقدمتون سره، قدم یقدمون نه، تقدم یتقدمون، فهو متقدمتون، مقدمتون په معنا د متقدمتون سره نقل به کی باب تفعیل باب تفاعل ته، او باب تفاعل بیا لازمی دی. ها نو متقدمتون څه معنا؟ فخپل مخکې ده، څه ده؟ متقدمتون فخپل مخکې ده. دا یو بحث. او یا کته چې زه نه نقل کوم باب تفاعل ته ځه، که باب تفعیل سره پرېږدي نو بیا معنی ټیک ده. دا مقدمه مخکې کوونکي دا هغه طالب علم لره، هغه طالب له ترجیح ورکوي مخکې کوي چې هغه په دې مقدمې باندې صحیح عالي، د مقدمې په دې بحثونو باندې، نو دا مقدمه هغه طالب مخکې کوي په هغه طالب باندې چې هغه د مقدمې په بحثونو باندې خبر نه دی نه دی. دا مقدمه مخکې کوونکي دا هغه طالب علم لره چې هغه عالم دی په ما فی المقدمه، مخکې کوي په هغه طالب علم چې هغه جاهل دی په ما فی المقدمه. پوه شئ؟ او یا یار دا صيغه د اسم مفعول ده، صيغه د اسم مفعول ده، خو تاوی چې بیا خو مخکې کړلی شوې شوه، نو څه مطلب؟ خپل حیثیت اول نه دی، خو داسې په زوره چا په اوله کې راوړې ده. نو جواب دا دی چې دلته کې تقدم جعلي مستلزم د تقدم رتبي لره. تقدمي یعنی مونږ تقدم جعلي نه اخلو، تقدم رتبي اخلو چې دا په اوله کې مخکې کړلی شوې، ځکه ده چې دا مرتبه ده چې دا د مقاصدو نه مخکې ذکر شي. تقدم جعلي مستلزم د تقدم رتبي لره. سپوه شوي؟ دا خو هغه تحقیق صیغوي ما په صورت د سوال او د جواب کې وي چې یا صيغه د اسم فاعل
خو نقل کوي باب تفاعل تنو لازمی شو په خپل مخکې ده او یا دغه سی باب تفعیل سره پریدو خو معنی دا کوي چې دا مخکې کوي چاله را هغه طالب علم چې عالم په ما فی المقدمه نو دل حیثیت ورکوي په هغه طالب علم چې هغه جاهلی په ما فی المقدمه او یا دا باب تفعیل د اسم مفعول صيغه د مخکې کړل شوی لیکن تقدم جعل مستلزم د تقدم رتبی لرا نو مرتبه مخکې د دې خبرې ته پکې اشاره ده ونه شوي خلک چې هغه سپینګره سکی مخکې صف ته ودرې هغه تقدم رتبی هغه مخکې کړل شو هغه او دا هغه رتبه د مخکې صف د سپینګره د خپل بزرګ سره کنه نو تقدم جعلی په جعل جاعل سره د څو کې را مخکې کوي کنه هغه ته جاعل وي دا مستلزم دي تقدمی رتبی لرا دا تحقیق اول نحوی شو بیا پسې صيغوي شو درم تحقیق هغه اقسام د مقدمی دي ها سری مقدمه په درې قسمه ده مقدمه العلم مقدمه الدلیل او مقدمه الكتاب دي سوای چې مقدمه درې قسمه مقدمه العلم مقدمه الكتاب او مقدمه الدلیل ولبرین تیرسی کا سنا خپل رړې لګولې د ذکر کوي مقدمه العلم ستو یارا تعریف موضوع غرض ته نو دا د کتابونو نه پاول سر کې چې تاسو لګي وي د علم تعریف واغه کته لیکلې کنه لکه په هيئه النحو کې مثلا تاسو وایي چې هغه دیم فصل چې شروع شي د علم نحو تعریف دی موضوع بیانې دا تعریف موضوع غرض بیانول تعریف موضوع غرض ته سوی دا د مقاصد د لپاره مقدمه د علم ده نور تعریف تاسو په قلبی کې کړه د ما يتوقف عليه الشروع في العلم دا تعریف د مقدمه العلم چې شروع في العلم پچا باندې موقوف على وجه البصيره شروع چې کې مخ کې تعریف غواړي موضوع غواړي غرض غواړي نو شروع په مقاصدو کې مخ کې درې سيزونه غواړي د قدرې سيزونو ته سوی مقدمه العلم بل مقدمه الكتاب د هغه د بای ویل د پچا کې شرطاویز ها طائفه من الكلام قدمت امام المقصود لارتباط المقصود بها ونفعها فيه الکه مقدمه الكتاب ستو د مقاصد نمخ کې یو داسې بحث کول چې هغه مونږ لا په دې مقاصدو کې فائدہ راکړي لکه مثلا تاسو چې دا غشي شروع کوو کنه هغه بخاری شریف یو تاسو په کم ځای کې ویل دا ارشاد الصرف بخاری شریف ونه چې پاوه کې کم مباحث د مولیان کوي کنه اړه بدلوي شي دومره مقدمه ذکر کوي وایي سم کلمه وي په درو دومره قسمه دا مطلب دا دی چې دغه بیا وي فعل وي ثلاثي د رباعي د خماسي د مانو خو دا قصې کوي کنه د وزن او د موضوع اړه بدلوي شي ها ناسې سم وي هغه داسې بحثونه دي چې هغه موږ لروسته په دې صرف کې سره کوي فائدہ راکړي یا کې څه تعریف موضوع غرض پورا نه خدا نور خبرې پکې دي کنه نور بنیادی خبرې پکې نو مقدمه الكتاب طائفه من الكلام قدمت امام المقصود توها د مقصود نه مخکې داسې برخه د کلام راوړل چې هغه کلام موږ لروسته په دې مقاصدو کې سره کوي هغه معین موږ له مدد راکړي بل مقدمه الدلیل پیژنئ جزء من الدلیل دوی د دلیل جزء صغرت یا کبرت کنه الدلیل جوړ یا د صغرا او د کبرا نه کنه انو به صرف د صغرات هم سوی مقدمه وي تاسو ویلي دی وای دا د دلیل یو مقدمه ده او دا بل مقدمه د صغرا یا کبرا د دلیل جزء هغه جزء تسوي د دلیل مقدمه وته مقدمه العلم وته مقدمه الدلیل دا اقسام د مقدمه شو د خیره بل بحث کو ارکان د مقدمه څه ارکان د مقدمه انو یار یاد ساته چې مقدمه د پر سو ارکان اته ویلي دي مقدمه الجيش ویل دی خلف الجيش
میسرة الجيش میمنة الجيش میسرة الجيش قلب الجيش سو دا یا رکان دي مقدمه یو مقدمة الجيش ها دغه ځای مولوی صاحب دغه جنگي فوجي دسته ده کنه نو پاغه کې یو داسې خلک چې هغه اهم خلک ها کمانډران چې دا یو ځای کېدل ډېر لوی نقصان یې ملک لا او تمام چاله فوج نو دا بنیادی دسته چې کموي کنه دا په دې منځ کې روانه دا غینه مخ کې دا غینه خي ګس شاته نور دستې رواني د دې د تحفظ لپاره نو دې بنیادی په دې منځ کې چې کوم روانه ده دغه دستې ته ویل کېږي قلب الجيش دا یې زړه دی یو دسته ته مخ کې روانه ده لارې برابرې اوبه ګوري حالات ګوري دغه ته مقدمة الجيش وایي دا مخ کې چې روانه ده عادي شاته دستې ته څه کوي سهولت ورته پیدا کوي او یو ته خي طرف ته روانه ده نو میمنه شوه او بله ګس طرف ته د میسرة الجيش او یو ته شاته روانه ده کنه دغه د سوي خلف الجيش ویل کېږي لکه هلته کې حدیث د افق کې چې حضور علیه السلام د صحابو سره جهاد له تللی و کنه او په واپسۍ کې بیا حضرت عایشه رضی الله عنها وروسته پاتې شوه نو هغه کس چې کوم بیا وروسته راغی کنه صحابي و او هغه بیا حضرت عایشه رضی الله عنها مدینې ته راوستله خیال دی نو هغه په هغه خلف الجيش نه پوهېږي دلته کې دا مقدمه کم رکن لري دا کومه مقدمه ده یا ساتي چې دلته کې دا مقدمه ماخوذ ده او د دې ماخوذ منه مقدمة الجيش ده دا مقدمة الجيش حیثیت لري څنګه چې هغه مخکې لښکر هغه وروسته لښکرو ته سهولت جوړوي که نه لارې اوبه امن د دغې ذمهداري جوړي دغه مقدمة الجيش دغه ذمهداري نو دلته کې هم د دې مقاصد نه مخکې چې دوی کومه مقدمه ذکر کوي که نه نو دا مو د وروسته مقاصدو ته سهولت جوړوي دا مقدمه چې ته ووایې په دې کې به ته د فصاحت وغیره تعریفونه وکړي نو به یو بحث مې وکړو تحقیق نحوي بل چې کوم دی نو صیغوي درېیمه اقسام د مقدمې څلورم ارکان د مقدمې پنځم زده که ما فی المقدمه په مقدمه کې څه دي مقدمه کې دلته په مقدمه کې څه دي یا ساته چې دا مقدمه مقدمه الکتاب ده او دلته کې د هغه اصطلاحات راوړي چې هغه موږ له وروسته په دې کتاب کې سره کوي فائده راکوي د فصاحت تعریف کوي اقسام ذکر کوي فصاحت مع الاقسام ذکر کوي بلاغت مع الاقسام ذکر کوي ٹھیک شو جی او بیا د فنون ثلاثه ضبط کوي چې دا دریو فنون د دې خلاصو نه چور ذکر کوي په دې کې پوه شئ نو ما فی المقدمه په دې مقدمه کې څه دي فصاحت سره د اقسامو ذکر کوي بلاغت سره د قسمونو ذکر کوي او بیا چې کم دینو لکه د دغه فنون ثلاثه ضبط ذکر کوي چې به د دغه د یاداشت د طریقه ده په دې پوه شو آخری بحث کوم مقدمتن دا نکیره ده او رستو الفن الثاني والفن الاول هغه معرفه وکړه نکیره الفن الثاني خو لیدل او که فن اول نه الفن الثاني کې عنوان څنګه په تعریف سره هغه عنوان مصدر شو او دلته کې مقدمتن 50 سره مصدر شو په نکیره سره لکه نو مقدمتن نکیره ولې راوړه او هغه الفن الاول او الفن الثاني او الفن الثالث هغه معرفي ولې راوړي هغه نتب دا وجه چې مقدمتن کې دا نکیره ذکر راوړه چې مخکې مقدمه ته په دې خطبه کې اشاره شو
لکه په دې خطبه کې چېرته مقدمې ته اشاره شوې وه دا اوسه پورې چې تا کوم سبق پوهي دا څومره نه وه شوې نو ځکه یې مقدمتون نکیره راوړه نکیره څه ته وایي معلوم ته که غیر معلوم مخکې د مقدمې علم نه و شوی موږ ته نو دلته کې نکیره ذکر شوه او الفن الثاني او الفن الثالث او الفن الاولو دا معرفي ولې راوړي دي ځکه اوس مې درته ووایي چې په دې مقدمه کې د دغه دریو فنونو تذکره کوي دغه دریو فنونو نو چې تذکره یې وکړي نو بیا د وروسته څه شروع کوي وایي الفن الاول والفن الثاني نو مخکې خو تذکره شوې ده نو معرفه ده که نکیره معرفه ده زما په خیال چې ونه رسېدی مقدمه دا څو مباحث شو آخري بحث وم بحث مقدمتون کې دا تنوین د څه دی نو څوک وایي چې دا تنوین د تقلیل دی او څوک وایي د تحقیر دی او څوک وایي د تعظیم دی نو خو وایه که نه مقدمتون تنوین د تعظیم دی چې دا غټه مقدمه ده څه ده او څوک وایي دا تنوین د تحقیر دی چې دا وړه مقدمه څه ده نو خبره اسانه ده یار وړه ده خو په جسامت روپۍ وایي څه ده وړه ده خو په طول پوره ده که نه نو دا وړه ده خو په جسامت کې او دا لویه ده خو په منفعت کې ها بس یې کمه که دا خو ستاسو کتاب لرالی خبرې به اوس کوو خبرې مونږ هسې غفلت وکړو